نو په نخم ورځ چې سحر مونځ وشي نو ټول جومات کې به په تیزه آواز باندې یو ځل په ټولو باندې ویل واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې طاقت د قربانۍ شته دی او دې قرباني نه کوي دې زمونږ عیدګاه ته مانځله نه راځي دې ما پسې نه ودرېږي امام الانبیا فرمایي نو هر سړي ته خپل ځان او خپل مالیت معلوم دی نو چې د سړي دومره طاقت نه واجب پې نه نو هېڅ ضرورت د قربانۍ کولو نشته او دا پکاروم نه د بعضې سړی مالدار نه وي او قرباني پې واجب نه او دې قربانۍ له پیسې قرضوي ولې پیسې قرضوي چې شریعت پتا نه د واجب کړي نو مه یې کوه ته نه یې ګناهګار د دې نه علاوه نور څیزونه دي هغه پتا فرض دي واجب دي هغې له پیسې قرض کړه ته چې قربانۍ له پیسې قرضوي او قرباني در باندې واجب نه ده یو خو واجب ده نو چې نقد در سره نشته نو کمرې او کچوې قرضوي به خو قرباني به کوي پتا واجب نه ده لکه مثال له یو سړي سره 84,000 روپۍ شته نن سبا اوس دی چاته قرض دي بل لی ورکړي ده سره خو اوس نقدې نشته نو دی به یې قرضوي خو قرباني به بیا کوي خو چې په یو سړي واجب نه ده او دې قربانۍ له پیسې قرضوي نو ولې قرضوي په دې پیسې چې دې قرض کي د قربانۍ په ځای دی له یې قرض کي چې خپلو بچو له پې نفقه راوړي خپلو بچو له پې خوراک راوړي هغه پې فرض دي هغه پې واجب دي او قرباني پې واجب نه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وعید د هغه چا په باره کې فرمایلی دی چې په چا قرباني واجب او دې قرباني نه کوي وایي دی د عیدګاه ته د اختر مانځله حاضري نه کوي د الله یو حکم پې واجب دی او دی هغه نه ختموي نو پکار دا ده چې په چا قرباني واجب وي چې د اوس نه نیت وکړو قرباني وکړو بل دا میاشت چې شروع د نن شروع شوله دې ته ذوالحجه وایي د حج میاشت دا ډیره قیمتي میاشت د نن نه شروع شوله نن یې اوله ورځ ده د ذوالحجې اولنۍ ورځ بیا سړی وایي زه نه ومه خبر دا فضیلت رانه پوت شو نو ځکه دې په اوله ورځ خبرو چې بیا دا نه وایي چې ما نه فضیلت پوت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دې میاشته ورځې نه دي نښه ورځې دي په لسمه خو یې اختر دی که نه د نن نه نخم د نن نه واله د اختر د ساره پورې دې نښه ورځې چې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی په دې ورځو کې چې یو سړی عمل وکړي نیک عمل په دې نښه ورځو کې په لسمه یې اختر دی قرباني ده بیا وی د دې نه په غونډه دنیا کې بهتر عمل بل نشي کېدلی دا دومره قیمتي ورځې دي په دې ورځو کې د نن نه شروع شو کم عبادت او هر عبادت نفل د قرآن تلاوت ذکر و اذکار تهجد روژه نیول هر عبادت چې چا په دې نښه ورځو کې نبی علیه السلام وی وکړو د ده نه بل بهتر عمل والا په غونډه دنیا کې هېڅوک هم نشته یو صحابي تپوس کوي د الله حبیب جهاد تی نم غوره نه دی ټیک ته چې یو سړی په دې ورځو کې عمل وکړي نیک خو بل سړی جهاد کوي نو جهاد تی نم غوره نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی نه جهاد تی نم غوره نه دی البته وی د هغې سړي عمل تی غوره دی چې هغه جهاد لاړ شي او بیا واپس را نشي لکه جهاد لاړ او شهید شو د دقې سړي عمل صرف د دې سړي د عمل نه بهتر دی نور تی نه بل چا عمل غوره نشي کېدلی دا څومره قیمتي ورځې شوي یعنی سته چې په دې کې اعمال کوي صرف د هغې سړي عمل به درنه غوري چې هغه جهاد لاړ او رانغې واپس شهید شو دا خو واقعي چې ډېر لوی عمل دی د هغې نه علاوه د هیچا عمل هم ستا نه غوره نشي کېدی چې په دې 10 ورځو کې څوک عمل کوي دا دومره قیمتي ورځې شپې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل روایاتو کې راځي وی په دې ورځو کې یوه روژه نیول د 1 کال برابر اجر لري
که سبا نیسی او که بله ورځ نیسی او که بله ورځ هره ورځ چې نیسی د یو کال برابر اجر لري په دې میاشتو کې یوه روژه نیول چې یو سړی یوه روژه ونیسي د دې ذوالحجې په میاشت کې او د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر اجر لري دا دومره قیمتي شپې دي دا سړي ته مخې ته راغلل هغه د نن نه هغه میاشت شروع شو د یوې ورځې روژه د یو کال برابر اجر لري او د یوې شپې عبادت د لیلة القدر د شپې مره اجر لري نو پکار ده چې دې شپو کې او دې ورځو کې عبادتونه وکړو دا لږې ورځې شپې وي د قرآن تلاوت پکې شروع زه هم کوشش یو بنده کولی شي چې ټول قرآن پکې ختم کړي نو ډېره بهتره د ورځې درې سپارې تلاوت کړي درې نیمې په باندې درې نیمې نو چې د اختر شپه راځي نو ده به په دې نښو کې قرآن ختم کړي نو چې الله ته په دې شپو ورځو کې نه بل عمل غوره نشته او چې سړی پکې لا ټول د الله کلام ختم کړي چې څومره اجر او فضیلت به لري داسې هر عمل چې پکې څوک کوئ نو ښه خبره دا ده چې دې کې مو هر قسمه اعمال وکړلی شي د تهجد کوشش پکې مو وکړلی شي چې هره شپه سړی تهجد کې او د فرض منځ خو چې د سړي نه پوت نشي او با جماعت چې د جمع سره منځ کوو د جماعت سره مانځه کې حاضري کوو دا ډېرې قیمتي شپې ورځې هر ورځو کې خو دې شپو کې دې شپو ورځو کې ډېر اجر لري نو هسې نه چې دا قیمتي شپې ورځې رانه هسې لاړې شي بیا به وایي کاش چې زه مخکې خبر وې نو نن اوله ورځ ده او ما خبره کړې نو دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي او په دې کې یوه ورځ را روانه ده چې هغې ته عرفه وایي عرفه هغه پکې هم را روانه ده او دې ورځو کې به تکبیرات تشریق هم راځي هغې ته هم بیدار اوسېږئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا وازونه به مو چتو که خیر د عرفې د ورځې نه به دا شروع کیږي ټیک ته چې دا د عرفې د ورځې نه شروع کیږي خو د صحابه کرام مبارک نقل شوي دي چې کله به دا میاشت شروع شوله هغوی به په دې تکبیراتو شروع وکړه په لاره به روان و لوان به ولاړ به ځان له به تکبیرات ویل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما بارک راضي وي د ذوالحجې میاشت او دې بازار ته ورغې په بازار کې لیږیا شوې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر چې دا شروع کړله و ټول بازار ورسره دا شروع کړله ویسې د دې بازار نه د الله د وحدانیت یو آواز اوچت شو نو صحابه کرامو به دې میاشت کې دا ټوله دې ورځو کې په ټولو ورځو کې ځان له ویل نو هر ټیمې سړی ویلی شي وایي دی الله اکبر الله اکبر موقع ورته میلاویږي بس وی دی کوشش دی کوي دا دی وایي خو خصوصا د عرفې نه چې کوم شروع کیږي ګورې هغه بیا په بنده واجب دی ګورې وسې ویل غوره دي ځان له به یې وایو خو د عرفې نه چې شروع شول بیا یې هغه واجب دی په بنده باندې ویل عرفه څه ته وایي کومې ورځې ته وایي د دې ورځې څه حیثیت دی ما مخکې م ویلي عرفه چې ده دا د دې میاشتې نخمې ورځې ته عرفه وایي د دې میاشتې چې نخمه ورځ راشي هغې ته به عرفه وایي په سبا له به اختري نو په نن له چې کومه ورځ یې دې ته عرفه وایي ډېر خلق بیا سړي ته وایي په هغې ورځ چې دلته مونږ روژه نیولي او نخمه وي نن خو هلته اختر دی سعودي کې وي دلته خو نن روژه نه کیږي او تا روژه نیولې ده نه عرفې ته یوازې عرفه د دې وجې نه وایي چې په دې باندې حاجیان عرفات ته ځي ګورې د میاشتې نخمې ته عرفه وایي بس چې کومه ورځ زمونږ د میاشتې نخمه رالاله هغه به زمونږ عرفه وي بس دغه به زمونږ د عرفې ورځ د میاشتې نخمه چې ده دا عرفه ده او د دقې ورځې نه به تکبیرات شروع کیږي د سحر مانځه پسې چې نخمه ورځ شي او سحر شي غالبا زمونږ د خالی ورځ راځي
چې نن اوله ورځ شي نو د اتوار په ورځ غالبا اختر راځي او د هفتې ورځ چې ده غالبا دی نخمه راځي دا به زمونږ عرفه نو په نخمه ورځ چې سحر مونځ وشي نو ټول جومات کې به په تیزه آواز باندې یو ځل په ټولو باندې ویل واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل په نارینم واجب دی او په زنانم واجب دی دیله فرض مونځ شرط دی یو سړي نه مونځ د جمع سره شوی او دی راغې فرض مونځ یې وکړو دی به په حقه ټیم وایي چې الله اکبر د جمع مونځ ورله شرط نه دی فرض مونځ ورله شرط دی نو زنانه باندې خو د جمع مونځ نشته نو زنانه چې هم فرض مونځ وکړي او نارینه چې هم فرض مونځ وکړي خو نارینه به په تیز آواز وایي او زنانه به په قلاره آواز وایي قربان د شریعت نظار شم عبادت دی خو زنانه به په قلاره وایي ځکه د زنانه آواز عورت دی زنانه به په تیزه دا تکبیر نه وایي چې نارینه یې نه وایي ځکه د زنانه آواز چې دی دا عورت شریعت د زنانه دومره خیال ساتي وایي د دې آواز عورت دی چې دا بل چاته ښکاره نه شي آواز یې په بل چا باندې ونه لګي نو چې کلم سړی فرض مونځ وکړي اکثر امام نه یېري نو چې چاتم یادي په تیزه وایې الله اکبر الله اکبر اسې چې هم دې ورځو کې ځان له ګرځئ راګرځئ په لاره الله اکبر الله اکبر حاجیان دواړه ویلی شي چې کوم حج له تلي دی بختور دي ای به کله وایي چې الله اکبر الله اکبر کله به وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک حاجیان دواړه ویلی شي مونږ دواړه نشو ویلی په دې ورځو کې مونږ نشو ویلی چې لبیک اللهم لبیک نه دا به هغه څوک وایي چې هغه هلته حج له تلي دا حاجیان ویلی شي مونږ به صرف دا وایو چې الله اکبر الله اکبر د دې عرفې نه علاوه دا نورې ورځې یادو